بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات أو فتحكم سر عليك من موسى عليه السلام فنه معجزو واضح سراب فاسأل بني إسرائيل تپوسو کد بني إسرائيلنا یعنی دی یهودیاننا إذ جاءهم کلج موسى عليه الصلاة والسلام راغی فقال له فرعون وتوی پجواب د تبلیغ کی انی لأظنک یا موسى مسحورا اے موسى علیہ السلام زما پتا باندې خیال لی بلکی یقین دے چھ پتا جادو شوی دا یا ستا عقل دیر کم دے قال اویل وت موسی علیہ السلام لقد فتحقیق سرا علم تتا تخبترا ما انزل هؤلاء بما باندې چې سسیز هم نازل شوی دی الا رب السماوات والارض بصائر دا درب د اسمانونو او د زمکو د طرف نه ښکارا ثبوتونه دي و انی لاظنک یا فرعون مسبورا او بشک زما پتا باندې یقین دی اے فرعون چې ته بربادېدو والی فأراد أن يستفزهم من الأرض فس إرادة وکړه فرعون چې وباسي دلرا اوچت کی دلرا اوخوځي دلرا د مخدز مکه د مصر نه فأعرقناه فس غرق منغ فرعون ومن معه جميعا او سوکم چې اغسر وټول وقلنا من بعده لبني إسرائيل او اویل منغا پس د غرقېدو د فرعون نه بني اسرائیل ته اسكنوا الأرض آباد شي په دې ځمکه د مصر او د اردن کې فإذا جاء وعد الآخرة پس هر کله چې راشي وعده د آخرت زمونږه قیامت راتلو ولشي جئنا بكم لفیفا موږ به تاسو ټول راجمع کو وبالحق انزلناه وبالحق نزل فرشتیا نازل کړي دي مونږه او زمونږه طریقه فرشتیا د نازلولو ده وما ارسلناك الا مبشرا ونذيرا او نیلی گلی حضور منگتو خزیر ورکون کی او یرون کی وقرآنا فرقناه لتقرأوه على الناس او قرآن منگا ٹوٹا ٹوٹا نازل کردے لگ لگ منازل کردے چی خلق پی خپویشی اولستی شیوتا على مکسن خپ سہولت سرا ونزلناه تنزیلا او نازل کردی منگا پنازلول خوف سرا اللہ پاکوی پیغمبر علیہ السلام ولقد آتینا موسى 9 آیات بینات فاسأل بنی اسرائیل اذ جاءهم حضور کا چریدی تا نسبت کئی د مختلف قسم خبرو چکل تا شاعر ہوئی کل تا جادوگر ہوئی کل تا سحرگر ہوئی او کل تا دروغجن ہوئی نو دا طریقہ دا د نافرمان خلقو د دې د ذهنیت یو بل سره لګي د دې تور طریقې دا یو بل سره لګي لکه نن سبا کتا سو کتلی چې کلم د دهشتګردۍ حمله وشي یعنی کله چې کم دینو هغه سو د خودکشي شي نو دی لاول نه هغه نخې نخانی ګوري چې دا د کم سره لګي آیا د دې په دې ټارګټ کې او په مخکنه د ماکي په ټارګټ کې څه فرق شته نو د هغې نه معلومه چې دا د کوم ایجنسۍ کار دی دا د کوم ګروپ کار دی او دا دی په څه طریقه باندې کړی دی او د کوم ځای نه ورته دا هر څه مهیا شوي دي الله وی ولې د دې طریقې یو شان دي همیشه د غیر طریقې یو شان دي اکه طریقې هغې مخکې بوځي په هغې باندې عمل کوي الله وی پیغمبر علیه السلام نو که چېرې ته د دې مشرکین مکه طریقه وګورئ او تر دې نه مخکې د تیر شوي د فرعون د نمرود او د هغه نه مخکې د عادیانو سمودیانو هغه طریقه وګورئ نو دا ټولې طریقې دا یو شانتي دي او یو شان څنګه دي دی چې همیشه دپاره د پیغمبر مخالفت کړی دی نو په دې ټکو باندې کړی دی چې چا ورته دروغجن ویلي دي چا ورته شاعر ویلی دي چا ورته نعوذ بالله لیونی ویلی دي او چا ورته لکه پیغمبر علیه السلام ته چې څنګه ده ووایي چې ستا موږ ته مغلوب العقل ښکاري یعنی موږ ورته کم عقل یا بې عقله وایو چې په چا جادو شوي نه هغه بیا چې کوم دینو خبرې هغه د سوچ او د عقل نه کوي نو الله پاک وایي پیغمبر علیه السلام دا د تسلی دپاره پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته دا آیات راغلی دی چې ولقد آتینا موسى 9 آیات بینات هغه الله پاک چې ورته آیات مفصلات ویلي چې غټ غټ په هغې کې چې کوم دی نو هغه امساوه او ید بیضا به د لاس پړه کولو د هغې نه علاوه چې کوم دی نه هغه روږې سپږې چندخان وینې دغه ټول چې کوم دی نو دا چې راجمع کي نو هغه 9 آیات
الله پاک چې کوم دی نو بینات دغې ته ویلي دي چې ښکاره معجزې وې چې 40 دن پس به بدر راله 40 دن پس به بدر راله. نو فاسأل بني اسرائیل اذ جاءهم، نو حضور ټیم به پکې نه و، هفته به اوچلې د عذابو، دی به هفته پس راله. موسی علیه السلام ته به وی تا سره الله وعده کړې ده، د وعدې موافق زموږ نه لپاره سوال وکړه، موږ ایمان راوړو. الله وایي 40 دن به بیا دی ده په هغې کې ګیپ و، دا څوک چې قهري ختم وکړي او بیا ورته وایي 40 دن انتظار وکړه. نو دا د الله پاک د هغه عذابونو هغه مثال په طور باندې دا غیم چې کوم دی نو چې کوم عاملین نو هغې 40 دن ورکوي چې الله پاک به په یو هفته عذاب چلو، 40 دن به بیا هغې ته چې کوم دی نو په هغې کې ازادي واشي، 40 دن دی سوچ وکړي. نو چې 40 دن کې به یې توبه ونه باسله نو 40 دن پس به پې بل عذاب راغی، نو بیا به هغه چې کوم دی نو دا مسلسل دا نه دا په هغې باندې تیر شو. الله وایي بیا ته م تپوس وکړه ای موسی پیغمبر صلی الله علیه وسلم، فاسأل بني اسرائیل اذ جاءهم فقال له فرعون انی لاظنک یا موسی مسحورا. د دې هر څه نه پس چې هغه ورسره په جادوګر مقابله م وکړه، ایسې مو نکړي شو، بیا هم هغه خپل رټ نیسلی و چې ای موسی علیهم السلام ما ته خدا سے ښکاري انی لاظنک، ځوان دلته په معنی د یقین سره دی، زما په تا یقین دی چې یا خو ته قلیل العقل یا مغلوب العقل او یا پتا جادو شوی دی، دا درې واړه جادو ته جوړېږي چې یا خو ستا عقل کم دی یا ستا عقل کار نه کوي، یعنی پتا باندې سحر شوی دی، پتا جادو شوی دی، ته په خپل قابو او کنټرول کې نه. او حضور دیم تا ته داسې وایي دی یو شان شوي دي. قال موسی علیه السلام ورته جواب دا ورکړی لقد علمت ما انزل هؤلاء، تا ته پته ده چې په ما څه نازلېږي، دا مال چې الله کوم تورات را کړی دی او په کومه طریقې را کړی دی تا ته ښه پته ده. الا رب السماوات والارض بصائر، خدا د رب د اسمانونو او د ځمکې د طرف نه ښکاره نښې دي، ثبوتونه دي، دلایل دي. بصائر جمع د بصیرت ته، دا هغه د الله پاک د طرف نه هغه ښکلې معجزې دي. و انی لاظنک یا فرعون مسبورا، ستا خو په ما دا یقین دی چې ګنې د عقل کار نه کي، خو زما در باندې دا کلک یقین دی چې ته بربادېدو والی، تا د الله پاک په احکاماتو کې خبرې وکړې. الله پاک وایي هغه سره بیا بل جواب نو فاراد، هغه اراده وکړه ان یستفزهم، یعنی ان یخرجوکا. تفسیری مدارک کې معنی کوي یعنی اراده وکړه چې دی وباسي. څوک وباسي؟ موسی علیه السلام وی خوځي یعنی وی باسي یو څیز چې هغه بنده چې کوم دی نو هغه باندې پوره یقین او زور نه چې دی به زه په لومبي چانس کې وباسم، نو هغې داسې خوځوي را خوځوي، نو چې ځای پکې وشي نو بیا راکش کې وباسي. نو هغه الله پاک وایي دم کوشش شروع کړی دی چې تا وخوځوي او ودې باسي د دې ځمکې د مصر نه. فاعرقناه ومن معه جمیعا، پس غرق مونږه دغه فرعون او دغه ټول مرګري. نو حضور دک شانتی به مونږ برباد کو، دا ابو جهل دا ابو لهب او د ټول مرګري دي، که هر څه کوي که نه خو دوی د ټینګې خلک نه دی، حق ته ناحق هېڅ چرې نه ټینګېږي. وقلنا من بعده لبني اسرائیل، حضور د هغې نه پس یعنی د فرعون د غر کېدو نه پس مونږ بني اسرائیلو ته وي اسکنوا الارض، اوس اوسېږئ آباده کړئ دا ځمکه د مصر د اردن او د شام. فاذا جاء وعد الاخرة، کله چې زمونږ د آخرت هغه وعده پوره شي، یعنی قیامت راتلو والی شي، د قیامت ورځې رانږدې شي، نو جئنا بکم لفیفا، د قیامت دپاره به مونږ تاسو بیا ډلې ډلې راپاسو، د دې قبرونو نه به راوځئ. وبالحق انزلناه وبالحق نزل، او په حق سره مونږ نازل کړی دی دا قرآن، او زمونږ شان د حق د نازلولو دی. الله پاک وایي زه چې څه نازلوم هغه په حق وي. وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا، او حضور ته نه رالیږلي مونږ، یعنی په حقیقت کې ستا رالیږل دلته کې هغه په چا باندې مسلط کېدل د چا ذمواري اخیستل نه دي، بلکې زیرې ورکوونکي د نیکانو دپاره د جنت او د بدانو دپاره یروونکي د دوزخ نه. خو هغه څوک چې هغه دین ایزده کړي نه هغه په ښه او په بده باندې پوه شي، چې دین یې نه ایزده هغه په ښه او په بده باندې نه پوهېږي. د ابواللیث سمرقندي رحمه الله یو ډېر ښکلې غونته کې خبره لیکلې ده. هغه وایي د عباسي دور کې چونکې هغه پیغمبر علیهم السلام ته نږدې دور او آخر القرون په هغې کې راځي چې الله پاک وایي دا چې کوم دی پیغمبر علیهم السلام وایي دا هغه خیر القرون، یعنی دا هغه غوره زمانه ده.
پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته نږدې ده وی یو عالم او د هغه سره چې کوم دی نو یو غلام دا غلام ورته وی چې د ورځې به زه ستا کار کسب کوم خو د شپې به ما بازار ته پرېږدي چې زه بازار کې خپله محنت مزدوري کوم چې یو ورځ داسې راشي چې ته ما آزاد کړې تاله پیسې درکړم ته ما آزاد کړي خبره یې په دې وشوه دا یو اسلامي اصول او طریقه وه چې بالکل که هغه ځان ازادول غواړي نو ته به هغه له چانس ورکړې نو بس هغه به ټوله ورځ خدمت وکړو د شپې به ووته بازار ته وایي څه موده پس خلک راغی او هغه مولانا صاحب ته یې وایي چې تا ته پته ده چې تا ته خو دا غلام وایي چې زه بازار ته ځم خو د شپې بازار کولوي د شپې خو بازار بند دی چا سره مزدوري کوي دی خو مقبرې ته ځي که فرونه وباسي دی خو ښار ته نه ځي دی خو مقبرې ته ځي هره شپه بس بله شپه چې هغه اجازت وغوښته نو چې هغه روان شو نو یو ساعت پس ورپسې هغه استاد مور روان شو چې دې کوم خو حقیقت کې هغه چې کوم دی بازار په ځای باندې د مقبرې مخه وکړه هغه غلام او ده ولیده چې یو قبر او قبر ته ورکو شو بس د پوره ګمان او یقین راغی چې بای دی واقعي دا کار کوي دې ورته بار کېناسته چې نن به کخیري دی خو هره شپه زمانه په دې باندې ځان خلاصوي چې زه ځم مزدوري کوم او ځان خلاصوم خو د دې خو کفنونه وباسي نو دې به زه نن رنګ یې هاتو نیسم وی ډېر ساعتو شو خو هغه د قبر نه راونه وته چې راونه وته نو هغه استاد ورو ورو غلې غلې لړو د قبر خواله وی تماشې ورته وکړه وی په قبر کې د هغه نه ما سیوا بل هېڅوک هم نه صرف کنستلی شوی قبر ته بیا ما بیا هېڅ پکې نه وي او هغه پکې ولاړو عبادت یې کوو داسې یو زمانه و جي چې غلام و د ورځې به یې ځان ستړی کو د شپې به عبادت کو نه کوم ځای به کوو قبر کې په پټه چې څوک مې ونه ویني او زمونږ نن سبا سال دی د شپې چې کوم عبادت کو خو نفلي عبادت و موږ خپل فرض عبادت هم نه کوو موږ خپل فرض مونږ هم نه راځو د هغه زمانې هغه که غلامانو نوم دې حد ته رسېدلي په تقوا کې په پرهیزګارۍ کې وایي استاد دې ورته ټوله شپه روڼ کړه اریانو ورته چېرې دی بس دلته کې د عبادت دی به کوي څه دلته کې او دی په قبر کې ولې عبادت کوي وایي چې کله د بانګونو ټایم شو نو وایي هغه ودرېده وایي لاس یې اوچت کړ وایي چې ای خدای پاکه اوس زما د عارضي مالک د خدمت وخت راغی ستا خدمت او ستا عبادت مې وکړه خدمت مې نه دی کړی عبادت مې وکړو اوس دغه د خدمت ټایم دی نو خدای پاکه چې ما کوم ستا دپاره عبادت ما تاله وکړو د هغې ماله مزدوري راکړه زه خو د هغه نه په دې باندې راوتی یم چې بازار ته ځم او ځان له مزدوري کوم او زه راځم ستا عبادت کوم ماله خپله مزدوري راکړه نو هغه مولي صاحب وایي چې یو ساعت پس د هغه هغه لاسونو ته د سرو 2 سکې راغلي د هغه په هغه لاسونو باندې پرېوتې او بس هغه سکې جیب کې واچولې او را روان شو بس چې کله هغه سکې جیب کې واچولې بس دې ته ناروغ ته په راکش شو پورته دې نه ځان مخکې راورسو بس وی هغه راغی سارې دله چې کوم دی نو هغه 2 سکې ورکړې چې دا زما نننۍ مزدوري ده او چې خپل کار یې شروع کړو نو یو استاد یې ورته وایي چې داسې چل وکړه دا ته چې کومه مزدوري یلې دکه مزدوري ما له راکړه او دا غلامي دې ما له راکړه او زما دا کور ستا شو بس ته ما د نن نه آزاد کړي خو زما دکه مزدوري پکار ده او زما دکه غلامي پکار ده راتې چې کومه کې وی هغه ورته وایي چې استاد جي زما راس په تا باندې پاش شو نو زما تا سره اسم نور وخت نه تېرېږي دا خو زما د الله ترمنځ راز و چې زما عقیده په الله وه چې دا اسم الله پاک راکړي د مزدورۍ نه یې مغه راکړي نو د هغه مزدوري ولې نه کوم عقیده داسې جوړه شوې وه نو بس زما تا سره اسم نور ټایم نه تېرېږي تا چې په کوم نیت باندې دا چې کوم دی نو زه آزاد کړم بس تا الله پاک په خپله غلامۍ کې واغستی بس ما ته تا ته هر څه پرېښودو خو زه تا سره نور ټایم نشم تېرولی د هغه خلکو د عبادت به دا طریقه وه هغوی به خپل عبادت په دې طریقه باندې کو او مونږ هغه فرض څیز هغه هم په دې طریقه باندې نشو کولی زمونږ دا دوره مشکلات ولیدي زمونږ دا دوره مسلې ولیدي الله پاک وایي پیغمبر علیهم السلام ستا کار صرف داسې یو قوم او داسې یو بنده تیارول دي داسې ټریننګ ورکول دي چې هغه عبادت خاص د الله دپاره شي چې یقین په الله جوړ شي الله پاک وی وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا مونږ نه لېږلې ته خو زیری ورکوونکي او یارونکي دي صرف یو نقطه راته وایم چې په دې کې چې کوم دی نو دې ځای باندې امام نصفي صاحب په تفسیر مدارک کې یو نقطه لیکلې ده په دې آیات باندې د دې ځای نه چې وبالحق انزلناه وبالحق نزل وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا وی
محمد بن سماک دا مفسر دی، ډیر لوی مفسر دی تیر شوی دی د قرآن. وی هغه بیمار شو، داسې بیمار شو چې د هغه د بیمارۍ څخه حل نه وته. نو وی هغه د هغه زمانې کې به چې څنګه ټیسټ کېدو لکه نن سبا چې موږ کوو، وی هغه خپل هغه چې کوم دی نو خپل واړه بولې خپلو مریدانو له ورکړه چې دا پلانکي عیسائی حکیم له اوسئ چې هغه ټیسټ کړي چې زما مسله څه ده. نو هغې هغه روان کړ وړی. نو هغې خبره کوي چې کومو کسانو وړو چې امام نصفي صاحب وایي چې هغې ما ته خبره کوله چې کله مونږ چې کوم دی نو هغه عیسائی حکیم طرف ته ورنږدې شو، مونږ یو سړی ولیدو داسې ډېر زیات ښکلې صفا کپړې، صفا رنګ، صفا څه نښه مخه پې داسې نه وه چې دی مسافر دی. مونږ ته یې وایي چې څه کوې؟ مونږ ورته وایي چې یار دغه شانتې مسله ده. نو هغه وایي چې ښه د الله والا علاج تاسو د الله پاک په دشمن باندې کوئ، دا له څه کوئ؟ محمد بن سماک خو ډېر لوی ولی دی، مفسر قرآن دی، او د هغه د علاج دپاره تاسو د الله یو دشمن له روان یې چې هغه عیسائی دی. دا چلو کې دا پوهېږي زر د ټکې ښیم بس دا ټکي زده کړي او محمد بن سماک ته ووایي چې بس دا په ځان باندې ووایي، خو د الله د دشمن نه د علاج نه کوي. چې دومره لوی مفسر دی نو په دې خپل تفسیر باندې د یقین وساتي. نو هغه موږ ته دا آیات د قرآن مجید وایي چې وبالحق انزلناه وبالحق نزل وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا. دا دی چې په کوم ځای باندې یې تکلیف دی، که هغه درد دی، که هغه هر څه دي، دا دی په هغه ځای باندې دی خپل ښی لاس کېږدي او دا دی وپېرې ووایي او بیا دی هغه لاس باندې شوف کړي، په هغه ځای دی راکړي. نو چې موږ واپس راغلو، موږ محمد بن سماک رحمه الله ته خبره وکړه، بس وي هغه فوراً چې کوم دی نو هغه دا وپېرې وي چې په هغه ځای کېښوده، ویې د کټ نه راپاسېد. الله پاک وله صحت ورکو. نه هغه دې کې لیکي چې زما ټولو د اجازه ده. امام نصفي صاحب وایي دا ما پخه کړې ده، زما ټولو د اجازه ده چې کوم یو بنده ته تکلیف وي او داسې ټایم وي چې هغه تکلیف بل سهل نه وځي، وي هغه د پیدال اول نه وپېرې وي انشاءالله چې دې سره به چې کوم دی نو هغه ته ارام هم ملاویږي او د هغه په هغه دوایۍ کې د شفقۍ نه په هغه دوایۍ کې به الله پاک یو مکمل د هغه دپاره شفا مچي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد آتینا موسی 9 آیات بینات، په تحقیق سره ورکړو موږ موسی علیه السلام ته 9 معجزې ښکارا. فاسأل بني اسرائیل، حضور ته تپوس وکړه د یهودیانو نه. اذ جاءهم، کله چې موسی علیه السلام راغی، فقال له فرعون، فرعون ورته وویل انی لاظنک یا موسی مسحورا، زموږ په تا باندې ګمان دی، زما تا باندې یقین دی ای موسی علیه السلام چې تا باندې سحر شوی دی، ته ګډې وډې وې. قال اویل وته موسی علیہ السلام لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر، تا ته ښه پته راته عالمې په دې خبره باندې چې کوم احکامات را لیږلي دي ما ته هغه رب د اسمانونو او د ځمکو د طرف نه دي چې ښکاره ثبوتونه دي. و انی لاظنک یا فرعون مسبورا، زما په تا باندې یقین دی ای فرعون ته بربادېدو والې، تباه کېدو والې. فاراده اراده وکړه فرعون ان یستفزهم من الارض، چې موسی علیہ السلام وباسي د ځمکې د مصر نه. فاعرقناه ومن معه جميعا، پس غرق منگا دغه فرعون او هغه سره چې څومره ملګري وو. وقلنا من بعده لبني اسرائیل، د هغه د غرق نه پس منګه بني اسرائیلو ته وویل اسکنوا الارض، اوسېږئ په مخ د ځمکه. فاذا جاء وعد الاخرة، هر کله چې قیامت رانږدې شي، جئنا بکم لفیفا، موږ به تاسو ډلې ډلې راپاسو. وبالحق انزلناه وبالحق نزل، حضور موږ قرآن په حق نازل کړی دی. وما ارسلناک، او نه رالیږلي موږ ته دپاره د مخلوق الا مبشرا، خو زیرې ورکوونکي د جنت، ونذیرا، او يرونکي د دوزخ نه. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس، دا قرآن منګه لګ لګ نازل کړی دی چې تی اولولې په خلکو باندې علی مکسن، په آرام سره. ونزلناه تنزیلا، او نزول د دې پر ورو دی.